الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مونږ دا خبره تاسو ته ذکر کوله چې وابیان د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي. په دې سلسله کې مونږ یو څو مسائل د الله پاک په توفیق باندې پیش کړه. نن یو بله مسئله درته ذکر کوو چې په احادیثو کې راغلي دي چې د حلال او د حرامو ټولو حیواناتو میتیازي چې دي ناپاکې دي. بول ما یؤکل لحمه وما لا یؤکل لحمه نجس. د کومو حیواناتو غوښې چې خوړلی شي د هغوی میتیاز هم نجسې دي او د کومو حیواناتو غوښې چې نشي خوړلی د هغوی میتیاز هم نجسې دي. اول به د پیغمبر علیه السلام احادیث درته ذکر کم او بیا به د وابیانو عبارات درته پیش کم چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه دوی مخالفت کوي. اول حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثر عذاب القبر من البول. مستدرک حاکم جلد اول صفحه یوسل او دریاتیم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اکثر عذاب قبر چې دی د میتیازو نه د ځان د نه ساتلو په وجه دی. دلته میتیازي مطلقې دي، د حلالو حیواناتو میتیازي وي که د حرامو حیواناتو میتیازي وي که د هر چا میتیازي وي، نو د عذاب قبر اکثر سبب چې دی د میتیازو نه ځان نه ساتل دي. دویم حدیث عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البول فانه اول ما يحاسب به العبد في القبر. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 209. حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د میتیازو نه ځان بچ کړئ. دلته میتیازي مطلق ذکر کړي دي، د هر چا میتیازي چې وي او د هر حیوان میتیازي چې وي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د میتیازو نه ځان بچ کړئ، ځکه په قبر کې بنده ته چې د بنده سره چې اول حساب کیږي نو د میتیازو په وجه کیږي چې د میتیازو نه ځان نه ساتلی. فانه اول ما يحاسب به العبد في القبر. دریم حديث عن أبي هريرة مرفوعا استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فتح الباري جلد وصفحة 209. ده حضرت أبو هريرة رضي الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د میتیازو نه ځان بچ کړئ، ځکه عام عذاب قبر چې دی دا د میتیازو نه د ځان د نه ساتلو په وجه باندې دی. دلته هم ګوره میتیازي مطلق دي، د حلالو حیواناتو وي که د حرامو حیواناتو وي، د انسانانو وي که د غیر انسانانو وي. څلورم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. تلخيص الحبير جلد أول صفحة يوصل أو شپږ. حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمای چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د میتیازو په باره کې تپوس وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کله په تاسو باندې لږې میتیازې مو لګیږي نو هغه تاسو ووینځئ، ځکه چې زما غالب ګمان دا دی چې عذاب قبر دا د میتیازو نه د ځان د نه ساتلو په وجه باندې وي. پنځم حدیث عن عمار بن یاسر قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدل ماء في ركوة لي فقال يا عمار ما تصنع؟ قلت يا رسول الله بأبي وأمي أغسل صوبي من نخامة أصابته. فقال يا عمار إنما يغسل الصوب من 5: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. دار قطني جل أول صفحة يوصل أويش. حضرت عمار بن ياسر رضي الله عنه فرمای چې ما د یو کوی په غاړه باندې خپلې جامې وینځلې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیریدو ما ته وفرمیل چې یا عماره څه کوې؟ ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي، زه خپلې جامې وینځم ځکه چې په دې باندې د پوزو ګندګي لګېدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یا عماره جامې د 5 شیانو نه وینځه، یو د میتیازو د وجې نه چې میتیازې دې په جامه لګېدلې وي، بل بولې، او بل چې په خانه غټې میتیازې غټه ګندګي دې په جامو لګېدلې وي، قی وینه او مني دا چې دې په جامو لګېدلې وي نو بې وینځه. اے عماره ستا د پوزو دا ګړنګ او ګندګي چې ده او ستا د سترګو اوښکې او ستا په دې بوشکه کې اوبه دا ټولې یو برابر دي، یعنی ټولې پاکې دي.
د دې په وجه باندې جامې نه نجسیږي. نو ګوره په دې حدیث کې راغله چې د امتیازو په وجه جامې نجسیږي. دارنګه په شپږم حدیث روي انه عليه السلام لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلي بعذاب القبر جاء الى امرأته فسألها عن اعماله فقالت يرعي الغنم ولا يتنزه من بوله فحينئذ قال عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نور الانوار صفحه 88 په حاشیه کې دا حدیث حاکم ته مسند کړی دی، حاکم ته منسوب کړی دی. یعنی په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو نیک او صالح صحابي د خخولو نه فارغ شو او هغه صحابي بیا عذاب قبر باندې مبتلا شو. پیغمبر علیه السلام دغه د عذاب قبر احساس وکړو. نو پیغمبر علیه السلام اهلیه شریفی ته تشریف راوړو، کور والا ته راغلو او د اعمالو په باره کې ترېنه تپوس وکړو. هغه بیبي ورته وفرمیل چې زما د خاوند به ګډان سره ول او د ګډانو د امتیازو نه به ځان نه ساتلو. نو پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې دا حدیث وفرمایلو چې ځان د امتیازو نه ځان ساتئ، ځکه عام عذاب قبر چې دی دا د امتیازو په وجه دی. ګوره دلته د حلالو حیواناتو د امتیازو ذکر دی او پیغمبر علیه السلام د حلالو حیواناتو د امتیازو نه وروسته فرمایلی دي چې د دې امتیازو نه ځان ساتئ. د دې احادیثو نه معلومه شوه چې امتیاز ناپاکې دي، د انسان امتیازي وي که د حیوان وي، حلال حیواناتی که حرام حیواناتی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیازو نه د ځان ساتلو تاکید فرمایلی دی او څوک چې ترې ځان نه ساتي هغه ته وعید ذکر کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو احادیثو په خلاف باندې لا مذهب ویکټوریان لیکي چې د حلالو حیواناتو امتیازي پاکي دي او د حلالو حیواناتو امتیازي پاکي او د پاکوالی سره بیا حلال دي. د دوی دپاره د حلالو حیواناتو امتیازي بالکل د روح افزا شربت دی. نواب وحید الزمان لیکي والمنی طاهر، منی پاکه ده، وکذلک الدم غیر دم الحیضة، دارنګې د حیض د وینو نه ماسوا نورې وینې پاکې دي. وکذلک رطوبة الفرج، دارنګې د فرج رطوبت پاک دی هغه امتیازي. وکذلک الخمر، دارنګې شراب هم پاک دي. وبول ما یؤکل لحمه وما لا یؤکل لحمه من الحیوانات، دارنګې هغه حیوانات چې غوښې خوړلی شي او هغه حیوانات چې غوښې نشي خوړلی هغه ټول پاک دي. نزول الابرار جل اول صفحه 49 او دارنګې په 50مه صفحه د دې پسې وایي چې د سپي وړي امتیاز هم پاکي دي او غټ امتیاز هم پاکي دي. بول الکلب وخراؤه، یعنی غول او امتیاز د سپیانو چې دي دا پاکي دي. نو وګورئ ویکټوریان اهل حدیث څرنګه د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا